बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټول نه پهله خو زه د کوارډ غیور عوام ډېر مشکور یم چې ما او جوهر سیف الله ته تاسو کم منډیټ راکو. الحمدلله مو په خپل منډیټ باندې ډېر مطمئن یو. عوامو نام هغه دی. بل طرف ته عوامو کم خاص طور په یوت او د هغه والا کم جذباتو زه د هغو جذباتو قدر هم کام او احساس هم دی ماته. خو د ما عزتمنو دا خبره صرف جذباتو پورې پاتې نشي. اوس د یوت ته لږ احساسات هم پکار دی. خپل منتخب کم خل جوړ شوي دي چې چاہے پروونشل کې دي نیشنل کې جوړ شوی دی. شهریار افریدي سوي څوک مو یو چې دا د 15 سال والا چې کم 10 سال والا کم محرومیانو دی هغه 5 سال کې خپل د دې ازالامو کې او د کوارډ خدمت مو کې مینو کې داسې ونشي چې دا ټیم هم په درنو په دغه تیر شي. او خاص طور په زه د دو توجه هسپتال سکولونو غړي انفراسټرکچر غړي کام چې هغه دپاره دا هغه وکړي. یو بله ما ګیلا دی ګیلا نه چې ما پرزور احتجاج هم دی دا خپل انتظامیه نه چې انتظامیه کم رولو الیکشن کې الیکشن نه پهله ملکان راغواړه او کې ټي ایم کوارډ ټاسک فورس والا ټنل ته راغواړه او هغه ته راغواړه ملکان درې والا او هغه والا. نو ما انتظامیه نه دا ډېره سخته ګیلا دی چې دو خپل پری پولینګ هغه کوشش کړی دی انفلوئنس کونو او هغه کونو کوشش کړی دی. ما مخالفو خلکو ته خو الحمدلله هغه خلک چې کم دور رغوښتي دي هغو ریاکشن کړی دی اما ما فیور کې راغلی دی. بل ډي سي کوهارټ هغه متعلق خو زه به دا ویم چې دا انتهایی د دې جانبداره رول او خاص طور په د قومي او د صوبایي اسمبلی کې د کم کردارو یقینا زه الیکشن کمیشن ته هم یم او پی ټي آی اوس ګورنمنټ ته یم چې د دو باندې خو تاسو انکوایري وکړو چونکې دا د پی ټي آی هم خلاف و د مو جی یو آی هم دا ډېر کل کې خلاف و او د کم هغه رول ادا کړی دی الیکشن ورځې والا او خاص طور په تاسو وګورو جی د هغه ته لږ وګورو په هغې ورځې تاسو دا چې کله رزلټ راتلو نو ډي سي صاحب لکه دوره یو هغه بچګانه کار کړی دی هغه یې ښه زه به د ګوهر سیټ یا جوهر یا د شعیب حاجي صاحب والا مو به ووټونه کم کړو دا به پاتې شي. نو د ما عزتمنه زه درته یو خبره زه کلیر کټ وکم دا خو د تا خوش نصیبي دی چې د مو خیبر پختونخوا کې حکومت نو کنی مو به تا باندې ټیک ټاک انکوایري کېږله. خو زه اوس پی ټي آی نه اپیل دا ضرور کوم په دې باندې وکړي ویلې چې د دې والا فارم 45 رزلټونه مختلف دي او د مو والا مختلف دي. نو اوس د دې ووټ د ما والا کم کړی دی یا 44,000 یا 10,000 یا څوره وټ ایور خو ما ته د خپل حیثیت پته دی چې ما حیثیت څوره دی کوهارټ کې الحمدلله ما سره کومه د خلکو مینه دی دا څوره دی او دی کم د پټوریانو په ذریعه او سرکري مشنري په ذریعه کم هغه خپله تنخواهي حلاله که هغو خلکو دپاره ګورنمنټ دپاره یې حلاله نه که چې چا نه امارات خیستي دي هغو دپاره کم هغه وکړو. نو بس مو انشاءالله الرحمن مو اپیل کوو ګورنمنټ نه چې دا به انصاف تقاضې پوره کړي. ټي آی دپاره دا نه دی شوي ته خو د پی ټي آی دپاره څه څه هم شوي وي هغه خو زه نه یم پوهې خو لکه دا دي چې کوم مخصوص طبقې دپاره خاص طور په دې ضیاء الله بنګې شو دی هغه والا عباس افریدي دپاره دي کوم هغه کولو فارم 45 یې دی وشلولی دی او بل یو ته جعلي ور کړی دی لکه چېرته 120 ووټ ایاره سو کړی دی. نو دا په مصنوعي هغه باندې دا به وګټي دا به عوامو نه ووټ والي. ما ته خو هر چېرته د مو ایجنټ ناستو الحمدلله ما ته خو یو شي پته دی په ده باندې څه کېږي نه خو د دوی خپل ضمیر څرګند کو چې د دوی ضمیر د دوی لیول دی اوس دا اوس سوچ خبره دی. دا اوس 3,500 ووټ یو جي 3,000 ما خو زیات ویلو 3,500 ووټ ویلې چې موږ سره د خپل کلي رزلټ هم چې ټولو هغه شته دي. نو هغه ته رزلټ وکړو هغه 13,000 او جوهر سیف الله والا ووټ دي کم کړی په دې باندې ما درته ویلو چې فرق نه پرېوځي مو باندې بیه چې کم هار شي سړی هار وي چې ته صفر ماته ووایه چې هار دی او ختم ماته 1,28,000 مثال شهریار خیستي وي نو ماته خلاک هم وایه چې زه هار یم خو لکه ګریسفل طریقه دا نه دی. یو د مهذب معاشرې دا عکاسي نه کي دا انتهایی یو ذهن چې په دې باندې دا غور طلب دي دا خبرې مو نه کوټ ته ځو نه هغه ته ځو مو عوام عدالت ته لاړو. عوام مو ما درته ویلو چې هغو خپل جذباتو ریاکشنو د عمران خان په فیور کې راوتلي دي. نو بس زه خو د هغو جذباتو قدر کام ما خو درته ویلو چې زه د هغو جذباتي نارې هغه قدر کام خو احساسات اوس پکار دي چې دا خلک اوس منتخب شو خیبر پختونخوا کې د حکومت رالو مو چې دا ډیلیور کی مو ته دعاګو یو جی زه خو دا نه یم کوټ ته زه نظم کوټ ته زه ځکه نظم زه د عوامو منډیټ احترام کام. ها
ما ته ګیله د انتظامیه دی نه دی دا ګیله مه دی چې دو لکه کم هغه کړی دی پری پول هغه چې کم د کم هغه حرکاتو سکناتو هغه ډېر مشکوک او بیا هغه نه بعد دی کم خپل ایفرټس کړي دي او فارم 45 لرې کړي دي بل اچوا نو دی څه فایده تا وکړه دا خو تا خپل عکاسي وکړه د خپل شخصیت عکاسي دې وکړه نور خو تا څه ونه کړو